راغلی کنه ما یو ډاکټر ټول یو ما د ډاکټر اوس ناست دی ډاکټر ما ته وایي زما کلینیک ته په بوته راشه 40,000 روپۍ به درکوم بالکل ما وویل ته زما اوس یې راته ووایي زه هم د جهانګیر په بوته بوتم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. ګرانو کتونکو، نوخار کې ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال د کوم باره کې چې مونږ د 1300 کلونو نه خبره کوو، فریاد کوو، نوخار چغې وایي، زمونږ میډیا چغې وایي او خلق چغې وایي د ابتر صورتحال، سهولیاتو فقدان. نو د خلکو په आवाज باندې، شکایات باندې، د میډیا په شکایات باندې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا په خصوصي هدایاتو مونږ به ووایو چې مقامي مینیز ام پی ایز هم د دغه کې آن بورډ و، د هغوی په دلچسپۍ باندې سیکرټري هیلث خیبر پختونخوا نن چاپه والیده او 7 غنټې په دې هسپتال کې سیکرټري هیلث هغه تیرې کړي دي. او د هسپتال اچانک چاپې دوران کې د هسپتال په گیټ باندې د بیمار پمزده سپو د سیکرټري هیلث د هغه استقبال کړی دی. بیا په دې هسپتال کې مختلفو چې په کومه لار بتلون هلته به سپي پراته او بیا د هسپتال چې کوم د صفایي صورتحال دی، د اوبو سکلو چې کوم زهریله اوبه په واډونو کې د صفایي ابتر حالت او هسپتال په واډونو، کټونو، مردخانه کې د وینو چتړې او د وینو نه چې کومې غوښې د اینې په شانتې جوړې شوي هغه چې مونږ یې په کیمره باندې نشو ښولی. بیا په هسپتال کې چې کم ایمرجنسي ادویات ورته مونږ ویلی شو چې هغې کې ډیکسامیتاسون او سلاین، نارمل سلاین، ډسټیلډ واټر او ډسټیل واټر، سپیرټ، دا چې کوم د ایمرجنسي دپاره د دې فقدان د سرنجونو دا پکې نو. او هسپتال په هر دیوال باندې د هسپتال متعلق چې کوم چغې وي هغه وزیر سیکرټري هیلث اورېدې. سیکرټري هیلث په هسپتال کې 7 غنټې تېرې کړې او دې دوران کې مریضانو نه پوښتنې هم وکړي، د مریضانو سره یې خبرې مو کړې او په دې دوران کې مریضانو هغې ته د شکایاتو انبار ولګولو. سیکرټري هیلث په دې هسپتال کې د ملازمینو شناختي پریډ هم کړی دی او د یو ملازم هغې کې کلاس 4 ملازمین، ټیکنیکل سټاف، لیبارټرۍ چې کوم خلق دي د هغې هغه ملازمین د هغې پریډ باقاعده کړی دی، کارډونه یې کتلي، ریکارډ یې چک کړی دی. په ریکارډ چک کولو باندې سیکرټري هیلث 100 غنټې تېرې کړې او په ریکارډ کې ډېر لوی په د کرپشن، د بېقاعدګو، د خورد برد، د انتظامي نااهلۍ د هغې ثبوتونه ورته مخې ته راغلي دي. په درزنونو کلاس 4 ملازمین د هغې د هسپتال نه غیر حاضرۍ، مسلسل غیر حاضرۍ، د هغې ثبوتونه او د هسپتال د کلاس 4 ملازمین داسې چې تنخواګانې لري او هسپتال کې نشته. عارضي تقرریانې، ډیلی ویجز ملازمین په بنیاد باندې هسپتال کې د کرپشن او بېقاعدګو چې کوم ریکارډ هغې ته په لاس په 6 غنټو دوران کې 7 غنټو دوران کې لاس ته ورغلي نو هغه یې ټول ځان سره یوړل. سیکرټري هیلث ډېره تفصیلي دوره د دې هسپتال کړې ده او د متعلقه حکام هغه ډېر زیات د هغې سرزنش کړی دی او هغې نه جواب طلبي کړې ده. اوس د دې دورې نه پس د نوخار د خلکو چې کوم توقعات دي، امیدونه دي د نوخار د میډیا، د نوخار د عام شهري، هغې کې یو طرف ته د خلکو د طرف نه خراج تحسین راځي، خوشحالي راځي او د دې چې کوم صورتحال د چاپې دی او دا کوم عمل نن شوی دی نو دې ته خراج تحسین پیش شوی دی. خو دې سره خلک توقع لري چې دلته کې کوم دا د 1300 وخت نه د کرپشن، د بازار د بد انتظامۍ، نااهلۍ او د خورد برد دا بازار ګرم کړی شوی دی. دا کوم ریکارډ تاسو په لاس درغو نو وزیر اعلی صاحب تاسو نه د خلکو توقع دا ده چې دا د پبلک کړی شي او دغه چې کوم متعلقه خلک دي د دې خلاف د بھرپور طریقې سره کاروایي وکړي او فوري طور هسپتال بحالولو دپاره د دې موجوده انتظامیه د بدلولو نه پس د نوخار هسپتال دپاره د فند اجرا او فوري طور باندې د دومره فند چې دا هسپتال بحال شي. هسپتال د ګټلو په موډ کې دې ټایم کې لا تعداد مونږ په هسپتال کې موجود و چې انجمن تاجران چې کوم صدر دی نو هغه دا خبرې تاسو سره به په دې سکرین باندې شیر شوي چې ماشوم یې راوستی دی او هغه ته ارتوپیډک سپیشلیسټ هغه ورته ویلي چې دا مال کلینیک ته راوله هلته به دې په 40,000 روپۍ لګي. په داسې صورتحال کې مونږ صرف افسوس کولی شو او دا چې کم مناظر
د سیکټري هیلث د چاپی دوران کې تاسو ته کم ښکاري نو زه ګڼم دا صورتحال په هسپتال کې سپي د بیډونو باندې مږي او پیشوګان او د بیډونو باندې د وینې نه جوړې شوې غوښې او په د هسپتال په ګیټ باندې د سپي دا د نوښار د دې مشرانو د توهین هم دی دا د دې نوښار د مشرانو کلم کله بېعزتي ده او زه د تیر څه وخت نه ویم د څو کالو نه ویم چې د نوښار د مشرانو د بېعزتۍ دپاره دا یو هسپتال دا کافي دی او دا به مونږ هله وایو چې هسپتال اصلاح وشي دلته کې صورتحال ټیک شي نو مونږ به وایو د نوښار خلکو سره د عزت معامله وشوه دې ټایم کې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا مونږ شکریه هم ادا کوو خو امید ظاهرو چې فوري طور باندې نه صرف ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال نوښار بلکې قاضي هسپتال پبو هسپتال اکوړي هسپتال او چې کوم متعلقه واړه هسپتال دي د دې فوري طور باندې د بحالۍ د هغې بندوبست وشي او فنډونه ورته